سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله والله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. فالحقيقة اسم لكل لفظ أريد به ما وضع له. هر کله چې مصنف رحم الله فارغ شو د بیان د اقسام او د تقسیم سادس نه اجمالا، نو اوس شروع کړ په بیان د هر واحد کی تفصیلا ویلي. فالحقیقه د حقیقت معنا لغوي او معنا مصطلح، بیا مناسبت د معنا حقیقي او د معنا لغوي او د معنا مصطلح ترمنځ بیان د جنس او د فصل. د حقیقت وزن فاعل ده او فاعل وزن هغه راځي کله په معنا د اسم فاعل سره او کله په معنا د اسم مفعول سره. کله اسم فاعل په معنا سره نو بیا به د حق شی نه حق يحق حقا په معنا د ثبت سره، نو دلته به حقیقت په اعتبار د معنی لغوي سره ثابتتون، ځکه وزن فعیل کله په معنا د اسم فاعل او کله په معنا د اسم مفعول. نو حقیقت په معنا د اسم فاعل سره معنا به څنګه کې د حقیقت ثابتتون، ثابت کیدون کې چیز ثابتتون، او په معنا د اسم مفعول سره هم بیا به د دې اخذ وشي د حقیقت شی. نو د حقیقت په معنا د محقوقتون مثبتتون ثابت کړل شوی سیز، ثابتتون ثابت کیدون کې سیز او ثابت مثبتتون په معنا د ثابت کړل شوی. نو په اعتبار د معنی لغوي سره حقیقت یا په معنا د ثابتتون سره ده او یا په معنا د مثبتتون سره ده، او په اصطلاح کې حقیقت اسم لكل لفظ اريد به ما وضع له ده. اسم د هر هغه لفظ، اسم د پر د هر هغه لفظ ده چې اراده کړل شوی په دې لفظ سره هغه معنا د کوم معنا د پر چې دا لفظ وضع کړل شوی. مناسبت د معنا لغوي او د معنا مصطلح ترمنځ څرګند. د حقیقت تم ځکه حقیقت ویل شي چې دا په خپل معنا موضوعه کې ثابت ده یا ثابت کړل شوی په وضعي دلایل سره. حقیقت تم ځکه حقیقت ویل شي چې په خپل معنا موضوعه کې ثابت یا ثابت کړل شوی په وضعي دلایل سره. نو حقیقت وزن فاعل شو په معنا د فاعل سره او په معنا د اسم مفعول سره. او چې په معنا د اسم فاعل سره یې بیا به فرق په مابین د مذکر او د مؤنث کې تای تانیس سره. تای تانیسی فارقه براوړي د مذکر او د مؤنث ترمنځ. کوم وخت کې چې دا په معنا د اسم فاعل سره شي نو مخکې موصوف دی به ګوري که موصوف سو مذکر او صفت به مذکری او که موصوف مؤنث نو صفت به مؤنث وي.
رجل عليم امرأة عليمة دا تای تانیسی فارقه براوی دا مذکر و دا مؤنث ترمیم. رجل عليم وزن فعل په معنا د اسم فاعل سره. امرأة عليمة نمخ کې بګوره موصوف ک مؤنث او صفت به مؤنث ک موصوف مذکر او صفت به مذکر او که په معنا د اسم مفعول سره یې نو بیا فرق نه راځي په مابین د مذکر او د مؤنث کې تای تانیث بنراوي. رجل جريح وامرأة جريح دا جريح وزن فعل فمعنى دا اسم مفعول سره نمخ کی که موصوف مذکر وی او که مؤنث نو صفت به مذکر راوړل شي. رجل جريح امرأة جريح دا ولی چې کوم دیم کې فعل په معنا د اسم فاعل التبیتای تانیث فارقه راوي په مابین د مذکر او د مؤنث کې چې په معنا د اسم مفعول سره یې نو بیا بتای فارقه نه راوي. وای دا ځکه چې کوم فعل په معنا د اسم فاعل سره نو دا اصل او دا فرق په مابین د مذکر او د مؤنث کې پتای تانیث سره دا اصل موږ ولګي د اصل سره اصل دورک او کوم فعل چې په معنا د اسم مفعول د خلاف الاصل او عدم فرق کول په مابین د مذکر او د مؤنث کې دام خلاف الاصل چې ته فرق نه کوي په مابین د مذکر او د مؤنث کې پتاي تانیث سره دام سره خلاف الاصل او وزن فعل په معنا د اسم مفعول دام خلاف الاصل د موږ سره خلاف الاصل مرک خلاف الاصل للتعادل او بل الجنس مع الجنس عميل وعنصر. فارسی کې یو شعرم چاوی کړ کند هم جنس با هم جنس پرواز کند هم جنس با هم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز و باز. هر جنس د خپل جنس سره پرواز کوي. کوتره د کوترې سره او باز د باز سره. نو فاعل چې کوم په معنا د اسم فاعل د اصل فرق په مابین د مذکر او د مؤنث کې پتاي تانیث سره دا اصل نو موږ د اصل ورکو فاعل په معنا د اسم مفعول د خلاف الاصل او عدم فرق کول په مابین د مذکر او د مؤنث پتاي تانیث دام خلاف الاصل د نمون خلاف الاصل ورک خلاف الاصل دی وسوي. فالحقيقة اسم لكل لفظ معنى لغوي د حقیقت مشو معنى مصطلح مشو او مناسبت د معنى لغوي او د معنى مصطلح ترمنځ اوس بیان د جنس او د فصل. اسم لكل لفظ دا په مرتبه د جنس کې او اريد به ما وضع له دا فصل شو. په دې سره مهمل هم خارج شو دارنګه مجاز هم خارج شو. مهمل کې هله سره وضع علی او که مجاز کې وضع وي نو هغه ما وضع له نه بلکې غیر ما وضع له وي. د مجاز په تعریف کې به ورسته راشي. والمجاز اسم لكل لفظ اريد به غير ما وضع له نو په ما وضع له سره مهمل هم خارج شو دارنګه مجاز. د حقیقت په تعریف کې ګوره اسم د اشاره دی ته چې د حقیقت د دې نقل شوی د وصفیت نه ويكل اسمية ده وصف نجات ده اسم او ده نقل ده پاره ګورته تانیث راوړي. ده نقل ده پاره ست تانیث نو ده اشاره او تنبیه ده
چې حقیقت دا نقل شوی د معنا وصفینه معنا اسمی او د دې نقل لپاره ته تانیث دا ولې ځکه چې دا نقل هم په مرتبه ثانیه کې ده او تانیث هم په مرتبه ثانیه کې نقل صدا په مرتبه په درجه ثانیه کې اصل خدا چې دا لفظ په خپل معنا موضوع له کیسې شي مستم اصل خدای او دا اوله مرتبه به چې کوم ټیم کې د دې نقل راشي نو دا نقل په مرتبه ثانیه کې پریوز او تانیث په مرتبه ثانیه کې ده اوله مرتبه ګوره د مذکر خلقت کې د آدم علیه السلام شوی او بیا ثانیا د حوا رضی الله تعالی عنها او نقل هم په مرتبه ثانیه کې د نوم ذکر د تانیث د نقل د لپاره منتخب نور حروف هم ډیر ولخو د نقل د لپاره موږ صرف ته تانیث منتخب نو فالحقیقت اسم لكل لفظ د حقیقت په تعریف ګوره او د مجاز په تعریف کې لفظ په دې سره اشاره دی ته چې حقیقت او مجاز دا د عوارضو د الفاظو لري د معانیو نه لري یعنی حقیقت او مجاز حقیقت دا کوم مجاز دا صفت د لفظ واقع کی د معنا نه واقع کی کله معنا واقع کی هغه مجازن واقع کی د حقیقت او د مجاز په تعریف کې لفظ ذکر شوی په دې سره اشاره دی ته چې حقیقت او مجاز دا اوصاف د لفظ واقع کیږي نه د معنا کله معنا واقع کیږي خو هغه مجازن موږ کنه دا لفظ حقیقی ده دا لفظ مجازی ده لفظ موصوف شو حقیقت ورته صفت شو لفظ موصوف شو مجاز ورته صفت شو او دا څنګه وایو چې دا معنا حقیقی ده دا معنا مجازی ده دا استعمال حقیقی ده دا استعمال مجازی ده او کوي ورته خو مجازن وایي حقیقتا دا اوصاف د لفظ حقیقی یعنی حقیقت او مجاز او بیا مجازن د معنا او د استعمال حقیقی نو په دې سره اشاره دی ته او د لفظ نه ګور لفظ مستعمله مراد او په اريد سره ګوره اشاره شوې دي په تعریف د مجاز او د حقیقت کې اريد اشاره دي ته چې حقیقت او مجاز د دې تعلق د اراده د متکلم سره مخکې د اراده د متکلم نه د تناسب حقیقت وایي او نور ته مجاز وایي چې متکلم اراده وکړي څنګه د دې لفظ استعمال وکړي لکه په معنا موضوع کې د دې لفظ استعمال نو بیا ورته حقیقت او په معنا غیر موضوع کې نو بیا ورته مجاز د استعمال لمخ کې د متکلم د اراده لمخ کې وایي د لفظ نو ورته حقیقت ویل شي او نو ورته اگر کله د لفظ تعین دی او معنا د پر شوی خو قبل الاستعمال قبل اراده المتكلم چې متکلم به دې اراده لري کړی او د دې لفظ استعمال لري کړی نورته حقیقت ویل شي او نورته مجاز ویل شي حقیقت او مجاز په کوم صورت کې چې د لفظ مستعمل شي بیا به موږ ګورو چې د لفظ استعمال په معنا موضوع کې شوی نبی ورته حقیقت ویل شي او که په غیر معنا موضوع کې شوی او نبی ورته مجاز ویل شي زما د سر ګلونو پوښوي
نو په اريد سره اشاره دي ته شي ما وزع له وز اصل دی ویل کېږي تعین دی یو لفظ او دی یو معنا ده یو لفظ متعین کول دی یو معنا چې بیا دا لفظ دال شي په دغه معنا باندې بدون د یو قرینه دې ته وضع ویل کېږي مونږ په شرح جامعه په کافي کې کلال کلمه توزیع لمناسب لکه وضع په اعتبار د معنی لغوي سره نهادن او په اشتراک کې تخصیص شی بشی بحيث متى اطلق او احس شيء او احس او احس الشيء الاول فهم منه الشيء الثاني مطلب دا شو چې وضع تعین دی یو لفظ دی یو معنا ده چې بیا دا لفظ په یو معنا باندې دال شي بدون د کوم یو قرینه بیا دا وضع په خپل کور کې په څلور قسم یو ته وضع لغوي وي او بل ته وضع شرعي وي او بل ته وضع عرفي خاص وي او بل ته وضع عرفي عام وي دلیل د حصر داسې وي دا چې کوم لفظ تعین شوی دی او معنا ده پر دا بخری دی یا به د جانب د اهل لغت نه یا به د جانب د شرعي نه او یا به د جانب د یو عرف خاص نه او یا به د جانب د یو عرف عام نه دا د لفظ تعین چې یو معنا ده پر شوی دا بخری نه یا به د جانب د اهل لغت نه وضع بدوی کړی وي د لفظ تعین بدوی کړی دی او معنا ده یا به د جانب د شرعي نه او یا به د جانب د یو عرف خاص نه وي یا به د جانب د یو عرف عام نه کاول هغه ته وضع لغوي وي او کدا دویم هغه ته وضع شرعي وي دا ول د پر مثال لکه لفظ د صلات چې په معنا د دعا سره ورخیستل شي یدیم د پر مثال همدغه لفظ د صلات او اهل شرع وضع کړي د ارکان مخصوصو لپاره او کدرین وی او وضع عرفي خاص لکه اهل نحاتو د فعل د کلمې وضع کړي چې دا فعل یو کلمه دا فعل داس یو کلمه ده چې دلالت کوي په معنا مستقله باندې مقترن وي په یو د ازمنه او ثلاثه او کسلورم یو هغه تعرف عام ورته ویل لکه لفظ د دغه لزوات قوائم الاربعه د څلور خپو خاوند د څلور خپو خاوند شو دی وایي چې صرف سندا چې کوم په څلور خپو حرکت کوي تاسو په دلیل د حسرم ذهن خلاص شو کنه شو دا د لفظ تعین چې د کوم معنا د پر شوی دا بخارنی وي یا به د جانب د لغت نه وي او یا به د جانب د شرع نه وي یا به د عرف خاص د وجه نه وي او یا به د عرف نو کاول وغه ته وضع لغوي وي او کسانی وغه ته وضع شرعي او کثالث وغه ته وضع عرفي خاص وي او کرابي وغه ته وضع عرفي عام وي دا د وضع څور اقسام خو د تحقق د حقیقت د پر ګوره دا شرط نه ده چې یو لفظ دی مطلب دی یو معنا د پر وضع شوی او دا څلور وړه اوضاع متحقق وي البته تحقق د حقیقت رزینه که په دوه اوضاع اربعو کې یو وضع راشي نو هم د حقیقت تحقق ورزي تاسو پوه شئ کنه شئ و یو خبره ده کدا سی لفظ
چې هغه په څلورو وړو اوضاعو کې راغلی او نو هغې ته بیا حقیقت مطلقه ویلی شي، حقیقت کامله ورته ویلی شي. او که په دغو اوضاعو کې په دې اوضاعو اربعو کې تعین د دې لفظ شوی د یو معنا دپاره او په دې کې یو وضع عمله زوال نو بیا ورته حقیقت مقیده ویلی شي. څه ورته ویلی شي؟ اوس په پوه شوي که نه شوي؟ که په دې څلورو اوضاعو سره و حقیقت مطلقه تعین د لفظ د یو معنا دپاره او دا څلور وړه وضع ورکې ملحوظې وي نو حقیقت مطلقه. او که په دې څلور وړو اوضاعو کې یو وضع وه نو بیا ورته حقیقت مقیده ورته وي. نو حقیقت اسم د هر هغه لفظ ده چې رد کړلی شوي په دې لفظ سره هغه معنا وضع له چې د کوم معنا دپاره دا لفظ وضع کړلی شوي. والمجاز اسم لكل لفظ أريد به غير ما وضع له. وصلى الله تعالى دلته کې ټیم واوښته نو څه بس ده خبره میز کې پاتې